کله چې د انسان نه روح قبض کیږي ساتي خیږي نو سترګې همیشه دپاره کولاو پاتې کیږي. دا ولې کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څلور فرشتې دا په دقه وخت کې راشي کوم وخت کې چې د انسان نه روح قبض کیږي. یوه فرشته دی ورته وایي زه ستا په رزق باندې موکله ومه، زه ستا په رزق باندې مشره ومه، په تمامه دنیا کې وګرځېدم، هر ځای ته لاړمه، لیکن ستا مې یوه نوڼۍ پیدا نه کړله. بیا هغه فرشته اخوا شي، بله فرشته ورته رامخې ته شي، بیا ورته دویمه فرشته وایي زه ستا په اوبو باندې مشره ومه، خو لیکن په دنیا کې وګرځېدم، ستا مې یوه قطره اوبه هم پیدا نه کړې. بیا دریمه فرشته ورته راشي، هغه ورته وایي زه ستا په ساه باندې مشره ومه، تا به چې ساه اخسته او ساه به دې ویسته نو زه په دې باندې مشره ومه، لیکن زه ډېره وګرځېدم په دنیا کې، لیکن ستا مې یو ساه دا پیدا نه که. بیا څلورمه فرشته هغه ورته رادېخوا شي، وایي زه ستا په عمر باندې مشره ومه، په دنیا کې وګرځېدم، ګوټ ګوټ مې وکوت، لیکن ستا مې یوه ورځ هم ستا مې یو منټ دا ما پیدا نه که، یو سکند مې پیدا نه که، ځکه د دې وجې نه ستا ټیم پوره دی. وایي دا انسان دغه فرشتو ته ګوري په دې وخت کې چې ستا روح قبض شي سترګې یې کولاو پاتې شي.